سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وړاندې د هغه چا تذکره وه چې کوم زکات نه ورکول، د هغوی دپاره وعید بیانېده او یې فرمیل فبشرهم بعذاب ألیم. د دوی له زیری ورکړه په عذاب دردناک سره. هغه عذاب دردناک به کړي یومه دې ته ضرب دپاره د مخکې ویلی شي، په هغه ورځ باندې دوی له د عذاب زیری ورکړي یومه علیهم. هغه ورځ چې دا به ګرمولی شي په اور د جهنم. حاصل دا دی چې زکات ورکول دا په اسلام کې د اسلام یوه اهمه فریضه ده، بلکې هغه امور چې په کوم باندې د اسلام بنیاد ایښی دی په هغې کې یو بنیادي څیز هغه زکات دی. اسلام کې ډېر اعمال د کولو دي او ډېر اعمال داسې دي چې هغې نه اجتناب دی، ځان ساتنه. خو څه خبرې داسې وي چې هغه ډېر اهمې وي، بنیاد د کولو په خبرو کې چې د هغې کول لازمي دي. هغه ډېرو نه خاص یو پنځه پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي. بني الاسلام علی خمسین. اسلام په پنځو خبرو باندې بنا دی، دی بنیاد دی. یو په هغه پنځو کې مسله د زکات ده. لہذا دا د قرآن او د حدیث او اجماع او شریعت د اسلام مسله ده چې زکات فرض دی. عامه ده که دا د سرو او د سپینو وي، عامه ده که دا د څاروو وي، او که دا د پټو پیداوار وي، او که دا تجارت او کاروبار وي. کم انسان چې د زکات نه انکار وکړي، د شریعت مسله دا ده چې انکار کوي دی کافر. یو دا ده چې زکات نه وي خو ورکوي نه، بیا ګناهګار، او انکار سره بیا کفر دی. څنګه چې د نور په شریعت مسله ده، مثال د لمونځ د انکار کول دی باندې انسان کافر ګرځي، او چې لمونځ ومني خو لیکن کړی نه دی، بیا هم دا اهم څیز دی، د بعضو په دین باندې کافر کېږي، خو څه ورته کافر نه وایي. او زکات انکار په صورت کې بیا دی کافر. همدا وجه وه چې د پیغمبر علیه السلام د رحلت نه بعد زیات کسان داسې وو چې هغوی د زکات نه انکار کړو. ټول یې منل، لمونځ یې منا، کلمې وې، خو زکات نه انکار کړو. د هغوی مقابله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په کلکه باندې کړې ده. دا یو فرضي حکم دی زکات ورکول. هر کله چې دا فرضي حکم دی نو په دې باندې وړاندې آیت کې سخت وعید ذکر شوی دی. یوم یحمى علیه، هغه ورځ چې دا به ګرمولی شي فی نار جهنم، په اور د جهنم کې کم مال چې انسان ځان دپاره ساتلی، دا به د جهنم په اور کې د دپاره ګرم کړی شي. بیا به دله پې داغ ورکوی شي. دغه مال دوو طریقو باندې احادیثو کې د هغې تذکره راغلې ده. یو حدیث کې دا دی چې صفحت له صفائحه، کم سره سپین چې انسان جمع کړي او د هغې زکات نه ورکړی، دا سره سپین به د هغې نه تاپه او داسې تختې به نه جوړې شي. د تختو په شکل باندې به الله دا سره سپین هوار کړي، بیا به دا د جهنم په اور ګرمولی شي، بیا به د انسان ته پیداب ورکوی شي. صحابو حضرات تپوس وکړو که یو سړی د څاروو زکات یې نه وي ورکړی. نبي کریم علیه السلام وفرمیل د مخانو زکات یې نه دی ورکړی. دنیا کې چې څومره مخان دا به مکه شان دی ټول راوستې شي، نو د
दागिना खसा और खचे करते मजबूत और दसरे को तो जब किसी को आवाज़ सुन कर करते तुम ने बेटा बता कर किसी दर्शों में बुखार किसी ने कष्टा करने शेष बल्कि बुखार जिसों में भी अगर देखी होते हैं बता के ना कभी से तरह बुखार बता के चक्कर लगे कि कैसी आगे बढ़ने पर कैसी पर देखो बेची नहीं पता बनाने में चीज ये चीज तो बहुत सरकार नहीं पर प्रेशर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर उनका से बता हुआ मसले dasare ko da dukna kotsi jo kya mate na dosa je da sombra wai di sabi lalu kita pasa kerja awal Islam bari beci ke pada ke ko ऐसा में नहीं pada के बतावे खुदा अखर रावण सावे नहीं बल्कि हम सारी वक्त जो दाखल नहीं अरे अखर वाले वही वो जला कर दाखल ये किसी और रावण सी जो मेरे न होगी या को ऐसा में ना फिर किसी को रावण दाखल वही और दाखल बराबर को मिला लगे Namun bagi jago lagi itu dia bagi seluruh itu berbeda rasa guys. Dan sahaja dalam kawan-kawan sahaja sikasnya. Dia tadi termasuk dari dulu pada ini orang itu nama ini. Dia waktu ada badan betul nak tidak sehari. Balik perawan dirawat di kamar kawan saya. मुझे दसारी के बड़े दरवाज़े के बदले की दावत दर्द साबुन मसूल चंद ज़्यादा बढ़ते हैं देखो ना अर्श बतौरी निशान 10 शर्मा 200 साल की बड़े होते हैं नगर का बदल दरी से ना ताक़े का वाला से हो दसारी दरी से ना रवान शिकार से ना रोले सी आगे से ना क्या वापस कब चीज़ उसने ना वापस है कि मख्ती वाक़े की मख्ती से वापस है वापस एक पासी और बाप वाले और वे तरीका दाना कले चिता में चाके रहा वो बल प्रशाद करते हैं दाबदन वो तो दूर ना बढ़ करते चिता सो ऐसा भी नहीं आगा मेरे पास आता वो बल प्रशाद करते हैं दानी वंशल नाराज़ है वे मनासिब का अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है जिनका इंसान अकबर मार ज़कात करते हैं namun saya lahu syuja'an akhara lahu subhanallah dari mana dia Allah ajdaha jodi और खामा करने जोड़ी दानी उपदेशर वाले दो तरह की रहे फतवा अल्लाह बदले मारे ना वाला तौश और खुद बदले खुली वक्त की तबराकर की दाया वक्त ने बोला पूरी चीज़ दे वो चीज़ अब बोला ना क्या कि जाते उखरी क्या ताबल वक्त अब यह वक्त वही सस्ता फमाने लिहाजा बल्कि शक्ल और भाग शक्ल का लेता दोनों शक्ल न सदा का नुरावे अल्लाह फरमी और रसूल माले जिदा बकर मौली शिफिनाल जहन्नम कबूल जहन्नम कबूल बने कर मौल दामन योद दुनिया को योद आखिरत को akan ada abian dan siat dan perkara mencikap apa mereka mengisi dan bersobarkan manusia untuk kualiah dia berdalam warga manusia jiwa hukum dari tentu kawajunu hukum dari arfun wazuhuru atau dari syakar dan dari antara menentu sikaki yang baik pada syarakat sahaja badan kita dari mana antara mengenai fakta dan insan sendiri dalam arfuna rasune dalam syam dan apa dalam tanur iso bersyarat di nusa zikar kalish Allah zikar dari agama ini orang tidak ta'bid mana ada jawab badan edam berkawalish tamam badan Amtari berkata cerita khas agama zikar kalish वजह दादा चेता से कसी सरकार का उनकी खुदा से खबरदार वाली मिस्कीन और फकीर करते मुझे कहना था सरकार कमर को मिस्कीन फकीर कोई तो तंते जो करा खुद कोई रबी आता करीब रहा है बिया मिस्कीन के सरकार कमर नबी तेरा आखता हो बेवत शान का नजाराश मुझे आज लगा देखा
او کتل کړي هغه شان دي الله ولا سزا ورکړي تا مسکین ته تلته ولې پد کړي او دا خدای ما دا کړي او دا تعالی پیدا کړي وفي أقوالهم حق للصائل والمحروم في أموالهم استقبل ایمان کے اللہ حصہ غریب مقرر کرے تو تندے پر کرے ندا تندے بدلا ودانا بیاده کنا علخ تو کنا علخ بدلا ودانا بیاده وتا شاو کرسو بدلا شاو بدلا ودانا زکر علیہ اللہ ذکر کی هذا ما كان اسمه لأنفسكم یو انسان پر سزا ورکول په خپل ځای باندې چې تکلیف ورته او تکلیف ورته دا متوجه د سزا شي دوی د پر سزا هم د ابو سره د توبېخ او زورنا دا پیغور ولا ورته دا هغه څه چې تاسو پر سزا نه کوو دا هغه عمل چې تاسو دا مال فائدہ راکړي اوس هغه مال سزا وسه نو هغه ما کارستو دا هغه چې تاسو خزانه کړی دی تاسو یې کوم ځای ته پاتې نفرو کو تاسو سره ما تکلیف ما کو تم تکلیفون उसकी जैसा अमाल को ताकि बदला जेकब तासो खजाना कौसा पर मुस्ताने सजा को सके यौम हावरस युक्मा चेदा कर बबुले शियाने मा पदेवा ने फिनाले जहन्नम पवोद जहन्नम की परतुकुआ में मा बसदा ने शिपदेवा ने जीवा को मुक्तन तिलदोई वजुदो को अड़खुन ददोई वजुकुरु शाका ने ददोई وتبين شيئا تاتا ما كنستم أبجتا سو خزانا كريو أنفسكم تخبروا زارنا دبانا فذوقوا تاسو سبي ما كنتم تكنزون أبجتا سو خزانا كول الله